عزیزانو د جماد ثانی په 22 تاریخ باندې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوکالا او دودری یا سلور میاشتې بعد وفات شو. آغا تاریخ د جماد ثانی 22 داغی مطابق موضوع بی چھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خپلنم مبارک عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دپلار نمی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دمور نمی سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور کنیت ددا ابو بکر اور لقب عتیق رضی اللہ تعالی عنہ. اصل کی دا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دی بچے کم بچے پیدا شا فماشم توق کی با آغا مرشا جواندے با نپائیدا فا کم اورد چھے عبداللہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا شا ندت نم کی خود دمور عتیق. عتیق ماند آگا آزاد شرے ندانو میں پیکی خدا دا پا ابو بکر ولی مشہور شا پا عبداللہ سوگ نپی جنی اصل کی وجہ داوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ظلمیشا لا ایمان نورا ہو رہے نبی علیہ السلام دا نبوت داول ندا کری نو دا یو خز سروادعو کا او دا آگا خزا دا کندشویوا دا آغی یو زویو چی آغی تبای ام بکر ویلے کے دا بکر مور نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا آغی سروادعو کا نو دا آغی زنانسر بچے مراغے دائی سکخ پل بچے ندے دائی رضائی بچے دے نو دا آغی دا وجینا دا ابو بکر نوم مطلب دا چھ ابو بکر دا ابو بکر پلار چھ دائی رضائی زوئے دے خپل سکھ بچے ندے دا مور سرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلنی کاؤ کرا نو دا دی دا وجینا دا جور شو ابو بکر یعنی دا خپل نم عبداللہ دے صلاة والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا او فرمایل صحابہ مولا ردی و اے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جہنم اورنا اللہ آزاد کرے وے آغا عتیق تکے چھ سمر کالون مخی کم او بیش 55 یا 55 کالون مخی مور پہ عتیق لقبی خودے ہو. آغا عتیق لقب نبی علیہ السلام پا مدینہ مبارک کی رشتیا شو شداد اور دا جہنم نا ازاد شوے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل ایمان راوڑی 38 سال عمر دے شام تا تلے دا پارا دا تجارت کولو التا یو خوب لیدا فخوب کی گوری چه پا یو لاس کی نمر دے اور پا بل لاس کی سپوگمے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چرا پاسے دما وہ آغا نمر وہ آغا سپوگمے میں پسینے پورے اولگا والا ویراہبتا لارم ویراہبتا میں اول چے دغسی میں خوب اولی دا ندی خوب تعبیر راکا وہ آغا راہب راکوئی آغا دا انجیل عالم راکوئی کہ تو دا حرم اسیدن کے وما وتا او فرمایل او زد حرم اسیدن کے بیا تو فرمایل کہ تد قریش و خاندان سے تعلق ساتھی وما وتا فرمایل او زد قریش و خاندان سے تعلق ساتم وما تے او فرمایل خواورا امداد تیم دے دا آخر زمانے پیغمبر با دے نبوت دعوت کی او تم داغ ملگرے جوڑے گی تا ابتدا داول کی بستا مرگرتیا داغ سرائی او اول ایمان بط پتر آوڑے خوار گوار سا زدل تا پشام پا یمن کے یما خوار کد آخری زمانے پیغمبر پیدا شو مام پاغ ایمان راوڑے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان شاہ خوب وارد خپل تجارت مال زر زر راغون کرو روان شو مکی مکرمی تا پکم ورز چه نبی علیہ السلام خپل قوم راغون کرے دے چه اے خلقو زسنگ سرہم آگیول صادق و آمین یہ نوے واورے زد اللہ پیغمبر یم پما ایمان راورے نو پا آغا زی کی خپلو رشتہ دارو ابو لہب ابو جہل دیو طولو پہ غزارونا اوکا پا آغا غندائی باندی نبی علیہ السلام زخمی کا اوین مبارک کی تیروانی دی کور تراغے فمدغش پا باندی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمے ترانیز دے دے سہر شاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ دا مکہ مکرمے پخار کے اگا بازار کے خپل کپڑو اولگولا وس نبی علیہ السلام شپک پخبگان تیرا کھڑے دعوت چھانے دے منو دلے سو گنشتہ ایمان تیرا ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دے ناستے خلق راغلا ابو جہل عدبا شیبا لوئی لوئی سرداران ارسرے کے کپڑا کٹ گئی چمال دمرا تان کپڑا کٹ کمال دمرا کٹ کا ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا تجارت کی انم للرو پا مکہ مکرمہ کی انم دا تجارت دا دو کپڑے کٹ گئی خیزاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا کا ٹیم کے آگے اس دن ایمان لانا دے رہا ہو رہے تم کے کفر حالت کیوں شکل آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کٹ گئی کپڑے چے کٹ کولا داولا پٹ وقت کی ہوئی علت خبر خونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نا وی بیگا استامر گرے اگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی نوت محمد ہوئی استامر گری پرون دعوت نبوت اکڑا بیگائی پدر غنڈائی باندی دا خپل رشتہ دارو تا خطاب اکڑا خود اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا کٹ گئی
کپړه کټ کول یې پرېښوده لوی لوی کافر ناست دي لوی لوی تجارت خلک راغلي دي کپړې ترې اخلي لیکن نه فوراً پاڅېده خیزان ته وایي راځه مابوزه د نبي علیه السلام کور مبارک ته نبی علیہ السلام کور کې تشریف فرما دے خفه دے غم دے چې اول ځل مې دعوت ورکړه خپلو رشته دارو پکاو وویشتم خپل تره ابولهب وویشتم ابو جهل وویشتم خفه دی کور کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ گیټ وټکاو نبی علیہ السلام را اوت ورته فرمایي ولې وی دا الله پیغمبره دغسې خبر شوی آیا دا واقعه تاسو تعالی نبوت درکوئ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کوي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم یو معجزه راته وښیه چې ایمان در باندې راوړم نبی علیه السلام ورته فرمایي په شام کې چې د کم خوب لیدلی دی کم خوب دې په شام کې ولید راهب دله کم تعبیر درکړی دی دغه داسې خوب دې لیدلی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي بس د الله پیغمبره لاس را وړاندې که بیعت وکړم ایمان راوړم مسلمانه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وګوره تجارت خلق ناست دي لیکن د پیغمبر نوم اورېدلو سره مسلمانه دوکان یې بند کړه کپړه یې پرېښوده په زرونو دراهم یې پرېښوده منډه یې کړه نبي علیه الصلاة وسلام در ته په ما ورته اذان وشي په ما ورته اقامت وشي په ما ورته جمع ودرېږي مسلمانه ما ورته بیټک کې ګپ شپ نه پرېږدو مسلمانه ما ورته په بیټک کې جواری نه پرېږدو مسلمانه دلته مونځ کېږي د الله حکم کېږي الله ته منډه روان کېږي لیکن ما ورته تیار نه یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کلمه نه ده ویلې مسلمانه دوکان یې پرېښوده الله فرمایي اذان چې الله را نازل کړ وی حي علی الصلاة حي علی الفلاح حي علی الفلاح دا حي علی الفلاح دا حي مانسه ده په عربۍ کې ورته وایي درې معناګانې لري یو کې وایي تعال راشه ما طرف ته راشه ما طرف ته راشه نو دغه راتګ ته ویلی کېږي دلته الله تعالو نه وایي چې تعالو فلا نه بیا ورته وایي بیا دویم لفظ په عربۍ کې استعمالیږي چې لږ جلتۍ سره راشه الله پاک دلته بیا جلتي په اذان کې ذکر نه کړه بلکې دریم لفظ یې ذکر کړه چې حی الله فرمایي چې حی مطلب دا چې په منډه زما کور ته راشه په قدم نه راځه تېز مه راځه حی په منډه راشه مونږ په منډه راځو د حی په معنی چې ځان پوه کړې تا ته به خوند معلومېږي تا ته به خوند محسوسېږي چې الله ما ته د منډې ذکر کوي چې ګورې زما ځای ته راځې مونځ ته راځې د کامیابۍ ځای ته راځې په قدم مه راځه په منډه راشه مونږ څه وایي مړه جمعې نه بعد به مونځ وکړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کلمه نه ده ویلې هر څه یې پرېښودل تاسې ایمان قوت والا الله دې دغسې ایمانونه زمونږ پیدا کړي او سلمہ رضی الله تعالی عنها چې مور یې ده دا چې ایمان راوړي دار ارقم کې نبی علیه الصلاة وسلام سره صحابت تشریف فرما دي 39 صحابو په دغه ټیم کې ایمان راوړی 39 صحابو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عرض کړي د الله پیغمبره نن خو د مکې مکرمې ته لاندې کوزېږو او د کعبې مبارکې سقلم کله دعوت چلو نبی علیه السلام ورته وفرمیل مه چلوه مونږ لا کم یو ویله د الله پیغمبره نن یې چلوم هغه د ایمان جذبه وه راکوش ول
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دی نور صحابه هم دی راکوش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کفارو تکلیف ورک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب شروع کړه چې الله الصمد الله یک یو دی بنیازه دی هیڅوک شریک نشته دا بوتان هیڅ نشي کولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومره ووافلو چې بېهوشه شي کور ته یې بوتله په هوش کې راغی وینې مبارکې په وجود روانې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم کافرو وهلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کې تشریف فرما دی د صفا غونډۍ چې ده د دې سره د سیف کې دلته کې دار ارقم و د زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور و دغه ځای کې به نبی علیہ السلام په کمره کې پټ کې ناسته بهر دعوت نشو چلولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم ته بوتلو صحابو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کې تشریف فرما دی اوس کې راغی مور والا سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پی ګرم کړي دي او ته پی کېښود بچیه دا اوس کوي نه دا نس کم چې زما پیغمبر به په کوم حالت کې وي چې ما نه یې لیدلی دغه خوراک زما د مرۍ نه لاندې نه تېرېږي د یو څو ورځو مسلمان دی مسلمانه ما ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نه وي لیدلی دا مې نه تېرېږي ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یې راوغوښته وایي زما بچی وایي چې نبی علیہ السلام مې نه وي لیدلی وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا التف دار ارقم کے دے وی ما التبوزے را روانی که چه را روانی که خبی زان پسی آکاگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی اولید نبی علیہ السلام هم دستر کو مبارک نوخ کی روانی دمرے وخلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چی وروست نبی علیہ السلام را اولیو او دا تندې مبارک ول خپل ک او نبوت نبی علیہ السلام د امامانو انبیاء د امامانو امام د پیغمبرانو امام د ټولې دنیا امام نبی علیہ السلام ورپاسې د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په تندي باندې خپل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتعالى کی دا الله پیغمبر زما مور ته دعا وکړه چې الله ول ایمان نصیب اوس د پیغمبرې دعا د لاسونه اوچت شو چې لاسونه اوچت شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه چې یا الله د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور ته ایمان نصیب کړي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کور ته راتله ایمان راوړی یو ځای کې ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فراغلم وی ما ورته شکایت وکړو چې د الله پیغمبره مور مې دغسې ده دعا وکړئ چې زما مور ایمان راوړي ابو بکر صدیق یعنی ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام لاسونه اوچت کړ او ما منډه کړه چې زه ګورم چې د پیغمبر دعا زما کور ته ولرسي که زه ولرسم وی چې زه ورسېدم مور مې ګیټ بند کړی وی ما ته یې وفرمایل بچیه بهر صبر وکړه غسل کوم وی غسل یې وکړه کپړې بدلې کړې وی ګیټ یې کلاو کړو چې راته وی فرمایل بچیه ما ایمان راوړی دی وی د پیغمبر دعا زما د منډې نه تیزه رسېدلې وه او پیغمبر چې بیا لاس اوچت معراج باندې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لارو الله وغوښتو چې واپس راتله ابن سعد رحمه الله دا یو مؤرخ عالم تیر شوی دی هغه فرمایي خپل کتاب کې لیکي چې کله نبی علیہ السلام راتله وی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي وی که زه د خپلو قریشو خاندانو مکې والو ته ووایم چې ما په یو شپه کې اسمانونو سیلم کړی دی د جنتونو د جهنمونو سیل مې کړی دی بیت المقدس ته تلم جبه مې ورکړې ده
پیغمبرانو ته زما خو هیڅوک دعوت نه مني دا به څوک ومني چې په یو شپه کې تا دومره سیلونه کړي وي وی جبرائیل علیه السلام تو فرمایل د الله پیغمبره ستا تصدیق به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوي ته مه خفه کېږه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې دی نبی علیہ السلام چې کوش سحر راغی خپل کور کې د شپې سحر شه ابو جهل قریشو ته وفرمایل وی زه په شپه کې داسې تللی وم اسمانونو دا الله سره مې دیدار وکړه ابو جهل وویل چې او وګوره په یو شپه کې دا بیت المقدس ته اسمانونو ته جنتونو ته جهنمونو ټول سیر یې وکړه ځان ترې خپل ملګري راغونډ کړه وی راشه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورشو چې تپوس پرې وکړو چې یار خو دې نعوذ بالله من ذلک بلوتي وایي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته راغی ورته وایي دغسې ستا یار دا وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی که چېرې زما پیغمبر داسې ویلي وي قسم په الله رښتیا یې ویلي دي سلام دی او راغلی یم دی نبی علیه السلام کور مبارک ته ورغی وی د الله پیغمبره تاسو معراج ته تللي وئ دغسې اسمانونو بیت المقدس وی او د الله پیغمبره زما ایمان دې چې ښه دی فورا نبی علیه السلام فرمایي چې صدیق ته د نن نه بعد رښتونکی والآیاتونه را نازل کړه والذي جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون هغه کس چې راغلی تاسو ته په رښتیاو سره نبی علیه السلام وصدق به او د هغه تصدیق یې وکړه اولئک هم المتقون همدغه خلک متقیان دي چې ابوبکر دی تصدیق ذکر الله قرآن کې وکړه چې رښتونکی دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی افسوس داسې زناور خلق په دنیا کې اوس هم شته چې په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی پسې بد وایي داسې زناور خلق داسې بدترین د دنیا هغه په دنیا کې اوس هم موجود دي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې د ځان نه د کفر خبرې کوي یاد وساتئ که داسې سړي په دین کې اړو انسان شته او بس د خولې د یرې د وجې نه موږ مسلمان لفظ استعمالوي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات کیږي وی ما ته وفرمایل بچی دی خوا راشه وی زه رالم وی ما ورته وویل بابا جانه وی ما ته وفرمایل بچی زما چې کم خپل میراث دی اوس امیر المؤمنین 2 کاله او څو میاشتې پاتې شوې وی زما خپل میراث چې دی بچی زما د میراث به تقسیم کوي خو 3 رونه دي ستاسو او تاسو 3 خویندې وی ما ورته عرض وکړ چې بابا جانه مونږ خو 2 خویندې یو زیم عایشه رضی الله تعالی عنها یو اسماء رضی الله تعالی عنها زمونږ 3 خویند خو نشته وی شاید که الله لور درکړه اسماء بنت غمیس رضی الله تعالی عنها دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیبي وه وی د هغې خېټه ده که بچی پیدا شو د هغې سم ده په میراث کې بیا چې پیدا شوه لور پیدا شوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات شوی دی نو ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نوم یې دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 4 ودونه کړي او لور ته یې چې وفات شوی هغه لور ته یې عیسه مقرره کړې وه چې بچی ګوره په میراث کې عیسه ورکړه ای مسلمانه ته خپلې لور ته میراث کې عیسه ورکړې لږ سوچ وکړه خپلې لور ته میراث کې عیسه ورکړې خپلې خور ته میراث کې عیسه ورکړې د دې تپوس به نه کېږي مسلمانه په تشې خولې مه وایه چې ما ورته ما ته معاف کړی په دې عمر کې
سپین ږیري به ډېر ناست دي، مشران به ډېر ناست دي. ما په دې 36 یا 37 سال کې ما خپلې زندګۍ کې نه دي اورېدلي چې زوی را پاڅېدلی او پلار ته ویلي ما دله میراث معاف کړی. تاسو اورېدلي دي؟ او لور هر څوک وایي لور ما ته معاف کړی. کښېنه معاف کړی نه ور کښېنه ولې بل زومګي ته بیا میراث ځي ځکه یې نه ورکوي. د دې تپوس به ده نه کېږي. دا یاد وساته په دې ګورې د خولې په جمع خرج باندې نه معاف کېږي چې رینځي ته موقع کړه چې بچیا څنګه چل دی لندن کې خیر دی او بچیا میراث راته معاف کا. هغه ورته وویل زه چې جاز ټکټ والم درشم زه دې دله معاف کوم درې ای دله نه معاف کړي. لور په موبایل میراث معاف کوي. افسوس موږ د صحابو په نقش قدم هم نه یو روان. الله مو دې پرې روان وي. نو دا یاد وساتئ میراث نه معاف کېږي. ښه میراث به لور ته ورړی علماو نه تپوس وکړئ. میراث دې پیسې دې راوابېرې لور ته به ویسې چې دا واله چې ور دې کړې یا د ځمکې کاغذ به ویسې یو مرله دوه مرلې ورته بچی دا واله او بیا به ترې راوځې بیا دې تا له کور نه درړي او تا له دې پلاره واله زینانه دا ستا شوې. نو دا جایز دی. په موبایل اوله کېناستم او څه شته نه او بچی ما ته معاف کړو ما دله معاف کړو. داسې اسان ده یعنې دا دین نه مونږ څه ګپ جوړ کړی والله معاف یې کړو. نو چې کله وفات کېږي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو وی فرمایل چې زه وفات کېږم خو چې زه د کله نه بادشاه شوی وم 2 کاله څو میاشتې ما خلافت کړی. د دې نه مخکې زندګۍ ته به زما وګورئ چې زما په دې 2 نیمو کالو کې یا خوشه کې سره دي بدل راغلي هغه بیت المال ته واپس کړي. نو چې وی کته د 10 سره یو شړی وه هغه هم شلېدلې وه یو ورسره غلام او یو ورسره اوښو چې دا بادشاه شوی و دا ونه راغلي وو. نو هغه یې واپس کړ. عمر رضی الله تعالی عنه ته یې واپس ورړه بچو یې چې پلار مې دا وصیت کړی و دا واله. عمر رضی الله تعالی عنه په چغو چغو وجاړل وی ډېر په تکلیف کې دې واچولم یاره دې زما په زړه کې پیدا کړه. زموږ مشران داسې دي چې دا ته وله جوړې دې راخیستې پلان کوې زنده‌باد او چې کور ته راشي روټۍ پکې وه روټۍ دې نه ده پکړې دا غوښه به دې بار کړی وی که نه څه دا غوښې راوړې په کور کې اثباتې. ای مسلمانه غیرتي لیډر زموږ په کار دی خو غیرتي لیډر چېرته دی د کم ځای نه یې راپېر ځمکه وشلوروئ باسو تې ولې زه یو پارټۍ کې هم نه یم زه نه چاته ووټ ورکوم دا یاد وساتئ یوې پارټۍ کې هم نه یم خو چې دا قرآن او حدیث چا راوچت کړی دی قسم په الله د هغې په پرټوی کې زموږ کامیابي ده. قسم مې دله خو له دې نه غټه خبره بله نشته. اسلام به راولي هر څوک وي ګیره خرۍ فاسق وي هر څوک وي خو چې د اسلام د قرآن د پیغمبر علیه السلام او د پاکستان او زموږ د خلقو خیرخواهي چې هر څوک وي الله دې په موږ باندې مسلط. الله مو دې معاف دعا وکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله څه مو واورېد څه مو ویل یا الله پرې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ ټولې بیمارۍ ختمې کړي. یا الله زموږ ټول حاجتونه د غیبو خزانو نه پوره کړي. او یا الله چې څومره کسان وفات شوي دي ټول قبرونه د نور نه ډک دا ورسره وفات شوي یا الله جنت باغچه وله وګرځې. د چا د امیر صاحب یا د نور د هر چا څوک رشته دار وفات شوي دي یا الله ټولو مغفرت نصیب کړه. یا الله زموږ چې څوک چا بنیان وي که هر څوک وفات شوي ټولو مغفرت نصیب کړه. یا الله په دې ناست مجلس کې په کورونو کې یا الله زنانۍ یا الله نارینۍ هر څوک یا الله بیمار مونږ ته ویلي دي یا الله د ټولو بیماري په شفا بدله کړه. یا الله روغ صحت کامله عاجله وله ورکړه. او یا الله حرمینو شریفینو ته مونږ بار بار بوځه. او یا الله د صحابو څخه زموږ مینه محبت پیدا کړه. یا الله د صحابو څخه زموږ مینه محبت پیدا کړه. او یا الله چې د مدارسو په باره کې دا کم ظلم روان دی یا الله زموږ په دې حکمران کې رحم ماده واچوه. یا الله زموږ د علما پې غالب کړه. یا الله په مدرسو کې د دې په کتابونو کې اوس ګوتې وایي جاهل سړی د علم په کتابونو څه پوهېږي. نو یا الله څنګه چې موږ د سکولونو په کتابونو نه پوهېږو داسې دې
د علم په کتابونو نه پوهېږو په کې ګوتې یا الله ته وله هدایت وکړه یا الله هدایت وله وکړه یا الله که هدایت یې نه یا الله کوم علما چې پرې راپاڅېدلي یا الله دا پرې غالب کړه یا الله دا نور مغلوب کړه او یا الله نبي علیه الصلاة والسلام چې څومره خیر دعاګانې وغوښتي کړي نو یې څه وکړه کوم نه امن وغوښتي نو په امن کې وساته وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله